دا انډین فیمس ویلاګرز دی او دین په قبر باندې ویلاګ جوړ کړي او په دې ویلاګ کې دی د قبر پورې یو قسم خندا کړې ده. هو د دې خندا بیا سزا الله جل شانه ور کړي او څه نشانی ورته ښودلې ده. د مسلم او نان مسلم زپاره پکې ډېر غټ عبرت پروت دی. راځئ د دې دا ویلاګ ګورو بیا په دې باندې یو څو خبرې کوو. ګوره دا یو ویلاګر دی ښه دی اوس روان شول ټایم یې وکتو ښه دا هغه قبر دی کوم چې دی جوړ کړی دی. ګوره دی اوس ورکوزیږي ښه دنه مکمل سیټ اپ کړی بجلی دغه رنګې پکې وګوره مکمل سیټ اپ دی دنه کړی دی لایټینګ سیسټم هوا ایر د پاره ټول سیسټم دنه شوی دی. ګوره دا اوس په نمبر راکوزیږي. دا دوه کسان دنه قبر کې وي ښه دا اوس دی باندې قبر را بند کو. دا دوه ملګري پکې دنه ناست دي دا هندوان. ګوره د پاسه خورې پې واچولې قبر یې بند کو. هوا د پاره مکمل سیټ اپ اواز د پاره مکمل سیسټم یې کړی دی. ګورئ دی اوس خوشحالیانې کوي ګډیږي را ګډیږي دنه پکې. ګورئ دنه اوبه ورته راغلی پوره سیټ اپ دی. اصل قبر دیم نه خو بیا هم که نه خاورې پې واچولی شوي. ګوره اوس د الله جل شانه نظام ته ګوره الله څنګه سزا ورکوي. ګوره اټومیټیکلی موسم د خراب شو سیلی باران انتهایی تیز باران شو. ګوره ورته اوس په دې باندې راولګېده رنګونو ته یې ګوره د دې چې کوم نیټورک دی هم منقطع شي ښه اوبو ته م خیال دی نه مار شته نه لړم شته او نه اور شته صرف په اوبو د باران په اوبو باندې. ګوره الله جل شانه دې ته سزا ورکوي ښه ورته یې ښیي چې ګوره دا د ګپ خبرې نه دي دا د خندا خبرې نه دي. ګورئ ورته الله اکبر سیټ اپ یې ورته مکمل درهم برهم کو ښه دا چې کمبر ورسره ولاړ دي دې سره چې کوم کنټیکټ کي هغه ملګري دي دا ګوره هغې باندې بره څه حال شروع دی. الله اکبر استغفر الله. هسپتال ته یې راورسول. ښه زه اوس یو څو خبرې کول غواړم که نه. ګوره دې ویډیو کې عبرت مونږ تاسو په دې پرو دا خو نان مسلم دی دا د دې سره تعلق نه ساتي که نه د دې خو سترګې پټېدل دي بیا چې څه کېدل دي هغې نه مونږ تاسو الحمدلله ټول خبر یو واقف یو. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا دا د مسلمان دپاره قیدخانه او د کافر دپاره جنت دی. څه چې غواړي کوي به څنګه چې مسلمان دپاره به آلز اویلیبل په جنت کې وي دغه رنګ دنیا کې دې دپاره هر څه اویلیبل دي. څه چې دی غواړي کولی شي څه چې د دې خوښه یې هغه کوي لګیا وي کله قبر پورې خندا کله حشر پورې خندا. خو دې کې الله جل شانه ورته وښودل چې ای مردارانو تاسو چې دی د قبر د مار لړم او د اور او د سختو پرشتو عذابونه پرېږده په قبر کې تاسو د یو باران د څاڅکي د اوبو زور هم نه لرئ. بیا هم چغې راغستې وي بیا هم حالات چې دی بدلو رنګونه موهلي وو. منټ پس چې دی منټ مخکې ډانس و منټ پس چې دی بیا ستاسو حالات څنګه وو. لہذا دا قبر دا د خندا ځای نه دی دا د عذابونو مرکز دی. ځکه څنګه چې حدیث کې راځي چې دا د آخرت د منزلونو نه چې دی دا اولنی منزل دی. که د چا په دغه منزل د په خیر سره وشو یعنی په دې کې دی کامیاب شو مخکې چې څومره منازل دي دا به ټول ورته اسان وي. او که څوک په دې کې چې دی ناکام شو او راګیر شو نو مخکې څومره منازل چې دی به د دپاره بیا ډېر خطرناک ثابتېږي. الله دې زموږ او ستاسو دغه قبر دا اولنی کمپارټ چې دی دا د الله زموږ او ستاسو ښایسته کړي او اسان دي کړي او دا ښایسته کېږي په نیکو اعمالو سره. دا قبر ډېر خوفناک ځای دی. صحابه کرام کله به چې په قبر ادیره باندې تېرېدل نو ډېر زیات به یې ژړل. عثمان غني رضی الله عنه چې دا د رسول الله مبارک زوم هم دی او داسې زوم چې دا ذوالنورین دی د رسول الله مبارک دوه لوریانې ده ته په نکاح کې وي. یعنی یو وفات شو بیا بله لور چې د نبي علیه السلام د ده په نکاح کې راغله. او داسې شخصیت چې د اسلام دپاره د ده ډېرې قربانۍ دي د اسلام دپاره د ده ډېر خدمات دي او داسې شخصیت چې په دنیا کې دته د جنت زیری راغلی و دی به بیا هم چې ادیرې ته لاړ او قبر ته به کېناستو نو دومره به یې وژړل
دومره به یې وژړل چې د ده ږیره به چې ده د اوښکو نه لمده شوه، دا اوښکې به د ږیرې نه لاندې لاړې. چا به تپوس کولو چې تا باندې خو دنیا کې د جنت زیری راغلی دی. بل د رسول الله مبارک په مجلس کې چې کله موږ تاسو ناست یو نو د جنت او د جهنم تذکره کیږي، ته دومره نه خفه کیږي څومره چې ته د قبر ته خفه کیږي. نو عثمان غنی رضی الله عنه ورته همدا جواب ورکو چې ما د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی و چې دا قبر دا اولنی منزل دی د آخرت د منزلونو. د چا چې دا منزل کامیاب شو په دې کې کامیاب شو، مخکې ټول منازل به ورته اسان وي، او څوک چې دلته ناکام شو مخکې ټول منزلونه به د ناکام وي. او دغه رنګې دا قبر یا خو د جنت د باغیچو نه یو باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. الله دې زموږ ستاسو دغه قبر چې دی دا ښایسته کړي او د دې نه یره پکار ده. دا خو غیر مسلم دی، د دې پورې خندا او دغه الله ورته وښودل، الله ورته هر څه پریکټیکل وښودل چې ګوره تاسو د یو څاڅکي کې د اوبو د باران زور نه لرئ، نو دې کې دننه چې نور کوم عذابونه پراته دي، او بیا داسې قبر چې تاسو ځان ته مصنوعي جوړ کړی دی، دننه پکې مکمل سیټ اپ، بیا په هغه قبر کې به ستاسو څه حل وي چې هغه پیک وي مکمل، او داسې وي چې په هغې کې ته اړخ نشي بدلولی، پاسېدی پکې نشي، تکه تیاره پکې وي او په منونو ټنونو خاورې در باندې پرتې وي، هلته کې به بیا ستاسو څه حالات وي. الله زموږ او ستاسو اعمال چې دی دا دروست کړي، او الله دې زموږ او ستاسو قبر چې دی دا ښایسته کړي، د قبر رڼا او د قبر راحت او خوشحالي دې الله زموږ او ستاسو نصیب